دوه دلیل ذکر کوي. یو دا چې وزن د اعمال دا به څنګه کېږي، ځکه چې دا خو اعراض دي. اعراض د هغې وزن نه کېږي. موږ په دنیا کې وینو دا خبرې دا عرض دی، دا نه تللی کېږي. دغسې چې کوم بیا نو دا نور څیزونه چې څومره شل معانی علوم وغیره دا تللی کېږي نه، دا ټول اعراض دي. د یو عالم په ذهن کې د هغه په زړه کې ډېرې خبرې پرتې، په ورځو په میاشتو په کلونو هغه لګیایي او هغه وینا کوي لګیایي، دا ټولې د هغه په سینه کې پرتې وي، دا اعراض دي، لیکن د دې وزن نشته، تللی کېږي نه. نو دی وایي چې خبرې د انسان، اعمال د انسان دا خو اعراض دي، اعراض خو تللی کېږي نه، دا د انسان په عقل کې نه راځي. دویم دلیل یې دا دی چې الله جل جلاله ته د تول ضرورت څه دی؟ تول خو انسان دکاندار یا گاک هغه ته ضرورت وي. دکاندار وایي چې زمانه زیاته سودا لاړ نه شي، او گاک وایي چې ما ته کم شی رانه شي. نو د تول ضرورت هغې ته که ته گاک ته تخمیناً په اوکه باندې ډېر شی ورکې، هغه وایي نه چې صرف ویې تله راته چې څو دې تلل نه تر هغې پورې زما تسلي نه کېږي. نو د تول ضرورت خو انسان ته دی، بني آدم ته دی، الله جل جلاله ته خو هر یو شی معلوم دی. بیا د تول ضرورت څه دی؟ د هغې جواب دا دی چې الله جل جلاله د دې دویم اعتراض جواب، دویم سوال چې الله جل جلاله په ورځ د قیامت تول کوي، نو دا خپلې پوهې دپاره نه چې الله جل شانه ته د خلکو د اعمالو پته نشته دی. الله جل شانه په هر څه باندې خبر دی. د هغه نه د ذرې برابر شی عمل د انسان، قول او فعل او عمل دا پټ نه دی، هر څه ورته معلوم دي. لیکن الله جل جلاله چې دا اعمال تلی او تله به مخامخ وي، ټول خلک به ورته ګوري، نو دا دې دپاره تلی چې دا خلک هم وویني چې ستا عمل څه دی. لکه دکاندار مخکې نه یو شی تللی دی، هغه ته پته ده او چې دا دړی دی، لیکن چې ته تناخلی نو تا ته ورته وایي چې ما ته یې بیا وتلو، نو تا ته یې بیا تلي چې ته وګوره چې دا کم نه دی. نو الله جل جلاله چې تول کوي د دې دپاره چې عباد هم وویني، او په دې کې تعلیم دی د بندګانو دپاره چې ستا په علم کې یو شی وي، نو بغیر د دلایلو نه، بغیر د حجت نه به په هغې باندې فیصله نه کوي تر څو پورې چې دلیل په هغې باندې نه قایم شوی. او دغه وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته بل چاته ورکوي یو شی دی غشتي، نو تر څو پورې چې کیل د بایې کیل د مشتري په هغې کې نه شریدلی، تر هغې پورې بل ته مه ورکړو. نو الله جل جلاله تول دې دپاره کوي چې خلکو ته انصاف وښیي، چې الله جل جلاله سره انصاف دی. که چېرې د خپل علم مطابق څوک جهنم ته استولی، څوک جنت ته استولی، نو چې جهنم ته څوک تلل هغوی به په شا شا کتل چې کیدای شي زما نیک اعمال درانه وي، ما ته خو چا ونه خور.